بلال تم ورکوم چې جبه دې کنټرول ک قسم دې جبې به درله بیا زمونږ سره دغسې جبې راکړي دي الله تعالی چې هغه دې د نورو مشرانو نه تپوس وکړه چې کله خرابه ژبه استعمالوې بیا ستا د ژبې به دغسې جواب تا ته زه در کوم چې انشاءالله بیا به ژوند بر یاد ساتي کله که در سره په شرافت مونږ لګیا یو هغه چې کله د شرافت ژبه چلیږي چې کله د شرافت نه ووتې بعضې ځایونو کې دیو زما سخت الفاظ راغستې دي دا د هغه وخت چې کله دیو بدزباني کوله بیا بدزبانۍ سره مونږ جواب راکړو نو زه تیار یم زما اول درخواست دی ته دا دی چې زمونږ د سوات ملګرو سره د 50,000 روپۍ فورا جمع کړي الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو نن 10 ستمبر 2024 ته میډیا باندې سم مسایل مخکې نه روانو د پنځپیرانو طرف نه یو خو وحدان صاحب هغه مسلسل چیلنج بازی کوله په هغه موضوع باندې خو میاشت دوه مخکې زموږ مناظره الحمدلله وشوه هغه تاسو ټولو وکتله دویم په دې کې نوی یو را پیدا شوی د بلال په نوم باندې چې اول هغه چیلنج بازي وکړله موږ هغه ته جواب ورکو بیا دې په خپل کسان خو د مبادیاتو مجلس دپاره راونه لېږله بټخیلې ته د نور کسان راغله ولې رب دې راغله نو هغوی خو دیو خپلو کې بیا د هغې نه په سوران شو ځکه هغوی موږ سره تعین نه کوو دغه نورو یعنې هغوی ویله چې دا سړی لیونی دی او د ویل دغو زموږ صحیح ترجماني نه ده کړې بهرحال بیا د هغې نه وروسته د خبرې هر څه مخې ته راغله نو موږ خو ویل دا سړی لیونی دی پاګل دی بس موږ په دې باندې حمدله موږ وایو چې مطلقاً د جواب ورکول صحیح نه دي لیکن پرون د پنځپیرانو اجتماع چې کومه په تلګنګ کې شوې ده هغې کې ما وکته چې د سړي د دومره بکواساتو نه وروسته جمعیت العلماء اسلام والا ته کافران وایي د هغې نه پسې په 7 ستمبر والا کانفرنس کې هغې کې ورته بیان ورکړی یعنې اعزاز یې دومره ورکړی معلومیږي دا چې موږ خو چې پنځپیران به هم لیونی ګڼي لیکن هغوی یې لیونی نه ګڼي هغوی ورته اعزاز ورکړو د دې وجې نه نن ما ضروري وګڼل ما خپل ملګري راوغوښتله نن رد عمل کې هغې ته جواب ورکوم اوله خبره خو دا ده چې د چیلنج هم ورکړی دی چې که چا مفتي ندیم تیار کو بله ورځ یې پوسټ کړی دی نو زما طرف نه 50,000 روپۍ اعلان دی نو زه تیار یم زما اول درخواست دی ته دا دی چې زموږ د سوات ملګرو سره د 50,000 روپۍ فورا جمع کړي خپله واده باندې کلک ودرېږي که په دې حواله یې نه کړي نو زه به دا ګڼم چې دی صرف دروغ وایي نو یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون د هغې په دغه وعید کې به راځي دویم نمبر پنځپیریان دا سوات کې څه واقع شوي و د هغې نه پس بیا هر یو کلیپ کوي او وایي چې زمونږ چې د کفر فتوې لګو دا مفتي ندیم رد عمل لی پلان کې او هغې دپاره الحمدلله ما تر اوسه پورې په پنځپیریانو باندې د کفر فتوه نه ده ورکړې نه ورته زه کافر وایم زمونږ اکابرو چې کم موقف دی د پنځپیریانو باره کې چې دا ګمراه دي زه ورته ګمراه وایم البته د رد عمل په طور کې بعضې زونه ما کړي مثلا اوس دیو یو راغلي چې یاره مفتي ندیم ویله چې د دیو د پلانکي مشر جبه راوتې و دا نو دیو غلط بیانی دا کوي چې 3 ورځې مسلسل دیو د پیری طریقت رهبر شریعت مولانا عبدالرحمن هزارو صاحب رحمه الله د هغوی د دنیا نه د رحلت نه د وفات نه پس بکواس وکو رد عمل کې ما جواب ورکو چې ما ورته ویل خولیم کنټرول کوي ورنه ستاسو هغه مشران چې ژبې راوتې وي بیا پرته زه هغه پیش کوم نو رد عمل یو دویم دیو سره زما یو مجلس شوی دی یو بل مولا سره ما ورته په عذاب قبر په موضوع ما ورته لیکلو چې پنځپیریان ګمراه دي د ما ته ویل نه مناظره در سره کافر ولیک نو مونږ یې مجبوره کړو بیا ورته ما دغسې هم نه دي لیکلي چې کافر یې ما ورته ستاسو د اصولو په رڼا کې تاسو کافر یې نو دیو هغه خبره نیمه نقل کوي پوره نه نقل کوي د دې نه مخکې هم د اختر نه مخکې مجالسو کې ما دیو ته په خپل ویډیو کلیپونو کې ویلو چې زه کافر نه ویم تاسو ته البته اوس رد عمل کې به درته دویم چې تاسو د خپلو اصولو په رڼا کې کافر یې مونږ خو تاویل کوو تاسو ر تاویل قایل نه د خوارجو په شان تېر سړي ته کافر وایي نو بهرحال دا خو مې راغې وضاحت کوو دویم نمبر دغه بلال چې کمی قصې که یاره دا صغرا شو دا کبرا شو دا غریب خو په لزوم کفر او الزام او په دې شیزونو باندې دا غریب پوهیږي نه او بس د کفر وجود دا کم چې د خوارجو طریقه کار او هغه د خارجي طریقه کار ده خو بهرحال زه دته وایم چې زه خو تا پنځپیریانو ته کافر نه وایم زما فتوه نه زه ورته ګمراه وایم څنګه چې زموږ جماعتي موقف دی البته دا کمی صغراګانې کبراګانې چې ته جنګ قسم دی دا زما ماشوم طالب هم کولی شي که په دې طریقه ما راواغستله پنځپیریان نو ستاسو ر دغه اصولو په رڼا کې په دغه طریقې سره د 300 نه زیات دلایل ما سره راسره چې بیا ته کافر کېږي مسلمان نه پاتې کېږي نو ستاسو جماعتي او تر اوسه پورې دا لږ وخت مونږ خاموشي مې اختیار لږ ځکه مونږ د منیر شاکر چې زه یو
مشترکاتو باندې حملاور دی ټول مونږ په هغې لګیا یو کار کوو دې ورځو کې دې طرف ته زیات توجه نه ورکوو خو بهرحال بعضې وخت کې یو سړی مجبوره چې نو مجبوراً دغه جواب کوم که دې مونږ فلحال په هغه مسله کې اخته یو نو زه درته وایم چې که دغه خوراګانې کبراګانې جنګي خو بیا به راسره نه به دې مشران مسلمانان پاتې شي نه به دې کشران بیا د بلال یو بله خبره کوي چې دې مناظره کې مونږ نه تېښته وکړه مونږ تېښته نه ده کړې ما خو درته هلکان در ولېږل اختر پسې مفتي عبدالرحمن عابد صاحب او مفتي فیض الحسین صاحب دا دواړه درته دل تاسو سره ته په خپله ستا کسان رانغله سره ثوابۍ والا راغله مونږ سره کېناسته نو د هغې نه وروسته مونږ چې دا بس هسې بکواسات کوي په زول لګیا دی دریم نمبر نو الحمدلله نه مونږ تېښته کړې دی نه تېښته کوو بیا دی چې وایي زه بلال ته وایه د هغې نه مخکې یوې بلې خبرې وضاحت وکړم د رسوات والا قصه راغله د مفتي محب الله صاحب نو دی زما په حوالې سره دا خبره د پجبریان کوي چې مفتي ندیم ورغلی و هغې تیار کړو ده ته ویل چې ته ورشه والله العظیم مفتي محب الله صاحب سره نه خو زما ملاقات شوی دی تیر کال یو ذکر سره ملاو شوی و د دې علاقې ته زه تللی وم نو زیل ته راکوسلم د ده سره مې هغه ورځ ملاقات شوی دی دې نه پس مې هېڅ قسمه رابطه ورسره نه ده شوې نه مې ورسره ملاقات شوی دی دویم زه به مفتي محب الله صاحب ولې درلېږم زما خپل کسان نشته دی تا نه دي کتلی زه خپل ملګري لېږم هلته مناظرو ته یا د مبادیاتو مجالسو ته نو هغه زه تا سره پاره درلېږم دویم دې حسابوي چې د نماینده نو مفتي محب الله صاحب ځان لکه ښیي که بدي نه زما نماینده دی نه ما سره مسلکي دغه حوالې سره مناظرو اولو سره تعلق شته دی که درغلي ښې کړي یا بد کړي هغه علما ګوري هغه به هغه خپل سرکار وي زما سره څه قسمه دغه موضوع باندې تعلق نشته دی نه ما هغه درلېږلی دی نه هغه زه لېږم بیا د ما باندې یو بل الزام لګول چې مفتي ندیم مونږ ته سوال کړی چې تحریري مناظره راسره وکړي والله ما ورته نه ویلي دي نه ما کله تحریري مناظرو سوچ کړی دی نه زما دا شوق شته دی ده سره کوي نو ودې ښایي البته دی چې تېښتې کول چېرته مولانا عبدالرحمن عابد صاحب ورسره خبرې شوي هغه هم کلیک کټ کړی دی نو دغه نه خو زه له دې نه خبر وم نه څه وروسته چې کله ما واورېده ده سره مې خبرې وکړې نو راته یې وویله نو دغه هم په ما باندې خالص دروغ ویلي دي دریم نمبر زه ده ته وایم چې ته د مناظرې دپاره خبره کوې چې موږ سره مناظره وکړه او ستا موضوع دی جمعیت العلما والا کافر دي نو زه دغومره وایم چې ګوره په یو خبره ځان پوه وکړه دا ستا ذاتي فتوه که ستاسو جماعتي فتوه ستاسو جماعت والا جمعیت العلما والا ته کافر وایي ځکه شیخ طیب صاحب ویډیو چلیږي چې هغوی جمعیت العلما والا ښه خلک دي بدرت پسې تاسو مه وایئ دا قصې دغه ویډیو کلیپ موجود دی دغسې د نورو پنجبیرانو سره زموږ مجالس شوي دي حتی چې موږ پسې مونځونه کړي دي نو په کافر پسې خو څوک مونځ نه کوي حتی چې مفتي توصیب صاحب دي حتی چې مفتي پیدا صاحب دي حتی چې وحدان صاحب دي هغوی د دې خبرې اقرار کوي چې موږ کافر نه وایو نو اوس ته سوچ وکړه ګوره دغومره خبره خو زمونږ او ستاسو په منځ کې اتفاقي ده چې کافر ته مسلمان ویل دا جایز نه دي او مسلمان ته کافر ویل دا هم جایز نه دي ګوره کافر ته مسلمان ویل دا هم جایز نه دي مسلمان ته کافر ویل دا هم جایز نه دي او کافر ته کافر ویل هم ضروري دي نو که جمعیت العلما والا کافر وي نو ستا د مشران ورته مسلمانان وایي نو کافر ته مسلمان ویل دا خو سړی خپله کافر کېږي ستا د مشران ستا په نس ټول کافر دي یا جمعیت العلما والا کافران دي ستا د مشران ورته مسلمانان ته خپله به دې کې سوچ وکړه چې دا څه ګرځي ته خو په خپله خپل جماعت والا کافر کې خو بهرحال هغه به ځان له باسونه دي هلته په خپل ځای باندې کوو خو زه ده ته وایم چې ته جمعیت العلما والا ته کافر وایې دغومره وکړه ورچه خپل جماعتي فتو صرف دغومره راواخله چې و دا زموږ جماعتي فتوه کله چې ته وایې زه به در سره کینم بحث به کوم انشاءالله ولزي دویم نمبر ما اوله کې هم دا خبره وکړه دوباره کوم چې چونکې زه پنجبیریانو ته اشاعت توحید والا ته کافر نه وایم ګمراه ورته وایم او دا زموږ د جماعت موقف دی د علماء دیوبند موقف دی دغه د دیوبند فتوا ده پنجبیریان ګمراه دي زموږ بنوري ټاون دارالعلوم کله چې د ټولو مدارسو فتوا داره چې پنجبیریان کافر دي خپل ګمراه دي خپل بعض عقایدو د وجه دا ما ویلي وایم او کلک په ولاړ یم په دې باندې نو ته چې کوم فتوا په مونږ باندې لګي ستاسو د جماعت د کنه ستا یو لیونی ده د دې هم لږ وضاحت وکړه دغسې یو اتفاقي څیز د خپلو مشرانو راوړه چې مخکې ما ورته په هغې باندې خبره وکړي یو چې کله تا د جماعتي څیز راواغستو ستا مشرانو مفتي مجتبی صاحب شو یا دا نور شو مفتي توصیف صاحب شو یا مفتي بیدا صاحب د کوم مناظرین چې دي شیخ طیب صاحب شو د هغوی نه راواغله چې یو موږ جمعیت العلما والا ته کافران وایو دا راواغله ستاسو جماعتي خبره ده انشاءالله په سبا له ورسره زه کینم یو دویم نمبر د په هغه مناظره کې هم زما نوم بار بار اخلي چې مفتي ندیم ویل چې په یو وخت کې په دو موضوعاتو باندې مناظره کېږي ما دا نه دي ویلي ما خو تاسو ته مخکې ویلي و چې ګوره دوه موضوعات به مقرر په یو به بحث نه کې ستا د مشرانو عقاید به هم زیرې باسي زما د هغې به هم زیرې باس وي
طریقه به دی 3 غنټې یا 2 غنټې یا 4 غنټې هر څومره چې کول غواړئ په یو باندې وکړو چې دا ختم شي، نیمه غنټه به دمه وکړو، هغې نه پس به بیا په بله باندې شروع کړو. یو وخت کې ما په 2 موضوعاتو باندې نه دي ویلي، البته په یو ورځ مې ویلي دي، هغې کیدای شي دغه زموږ د پنجپیرانو سره 5 موضوعات مقرر شوي دي. دویم نمبر د موضوع د تعیین په حوالې سره مخکې مناظره جوړه ځکه نه شوله چې ده ته ما ویل ته تعیین د یو څیز خو وکړه که ته ما ته کافر وایې ته وایې چې ستاسو عقاید ټیک نه دي، نو څه عقیده خو زما تعیین وکړه ځکه ما ورته خو به مناظره کوه کنځل خو به یو بل ته نه کوو لکه ته چې څنګه بد زبانه یې. نو هغه کې چې یو شی مقرر وي، معلوم وي، ما ته معلوم وي چې په دې مناظره زه به خپل دلایل راوړم، ته به خپل راوړې، اوس چې ما ته یو څیز معلوم نه دی چې دا صاحب ما سره په څه باندې خبره کوي، نو زه به په څه تا سره خبره کوم. زه تا ته اوس هم مخکې هم درته ویل چې یو څیز ما سره مقرر که د ته چې کوم انداز اختیاروې که دا انداز درته زه اختیار کړم، مثلا اوس تاسو ته ما تعیین کړی و، هغه هم درته ما الزامي ویلي چې زه پنجپیرانو ته کافر وایم نه، بیا درته وایم البته ګمراه ورته یم، خو ستا چې کوم اصول تا وضع کړي دغه اصولو په رڼا کې کافر کېږي. مثلا سم علمات مسله راوله عند القبور، ستا مشرانو دا لیکلي دي، بلکې اجماعي خبره ده چې د مسله د سماول اموات عند القبور مړي قبر ته نږدې اوري که نه اوري، د صحابو نه تر اوسه پورې دا اختلافي را روان ده. صحابو کې اختلاف و، تابعینو کې اختلاف و، اکابرین امت کې اختلاف و، زموږ علماء دیوبند کې اوسني علماو کې اختلاف تر اوسه پورې را روان. ستا مشرانو هم تسلیم کړي، اوس ستا کتابونو لیکلي چې سماول اموات عند القبور د شرکي مسله، ستا خزره ټول ملایان ورته مشرکان کافران وایي، نو ستا په دغه فتوې سره در کفر فتوا چاته ځي؟ دغه سکر استشفاء د قبر نبی صلی الله علیه وسلم راول ته په هغې کې د صحابو مفسرینو متکلمینو محدثینو د ټولو تکفیر کې، د فقهاو تکفیر کې د الله بنده، دغه رنګې توسل مسله د جمهور امت تکفیر کې، دغسې تاسو د نبی علیه السلام جسم مبارک نبی نه ګڼئ، دغسې حیات النبی عذاب قبر، دا قسمه مسایل راواخله په صراحت سره خضر حیات وایي د دې قایلینو ته بیخي کافر وایي، د ابو جهل غونته کې کافر ورته وایي. نو هغه ته کې زه نه کوم الحمدلله، خو بهرحال زه ده ته وایم که ته دا څیزونه کوې نو بیا سې لیونو غوندې یو بیړ مه کوه، مشرانو نه د یو څیز راواخله اتفاقي، بېشکه زمانه مشرانو دغه چې تا ته ګمراه وایي زه روغ پې کېناستی شم، البته ستا د اصولو په رڼا کې زه تا کافر ثابتول ستا ټول جماعت کې، نو بیا یو وجه نه دغه صغراګانې کبراګانې که جنګي یقین وکړه 200 نه درته زیات دلایل راوباسم. یو خبره. دویم پنجپیرانو ته پیغام ورکوم او بلال ته ورکوم چې ژبه دې کنټرول کړه، قسم دې ژبې به درله بیا زموږ سره دغسې ژبې راکړي دي الله تعالی چې هغه د نورو مشرانو نه تپوس وکړه چې کله خرابه ژبه استعمالوې بیا ستا د ژبې به دغسې جواب تا ته زه در کوم چې انشاءالله بیا به ژوند بر یاد ساتي. کله که در سره په شرافت مونږ لګیا یو، هغه چې کله د شرافت ژبه چلیږي، چې کله د شرافت نه ووتې بعضې ځایونو کې دیو زما سخت الفاظ راغستې دي، دا د هغه وخت چې کله دیو بدزباني کوله بیا بدزبانۍ سره موږ جواب راکړو. ملک ما کړی وي چې کله سخته ژبه استعمالول زما له طرف نه برته سخته ژبه استعمالیږي، او چې دا کم بکواس دې شروع کړه، بدتمیزۍ ژبه دې شروع کړه، بیا زموږ سره دا دغسې راسره ده انشاءالله چې ستا به نیکونو له به هم هغه نه ورځي. نو بیا درته وایم چې دا ژبه دې لږه ټیک کړه، ورنه بیا ستا زموږ سره سخته ژبه شته بیا به ګیله نه کړي. او دویم نمبر ما دا اول نه ویل، بیا په اخره کې خبره دوهراوم چې بسم الله وکړه ټیک دم په دغه موضوع خبره کوو، خو بیا درته وایم چې صرف زما مشرانو عقاید به زیر باس نه وي، ستا مشرانو به هم وي، او لږ جماعتي دغه راواخله اتفاقي دغه چې ستا ټولو په نسبت خپل مشران خو ته کافر وې ظالمه، نو لږ د هغوی نه دا خبره راواخله چې دا ستاسو اتفاقي خبره ده، که ته یو لیونی د چغې وی نو بیا به د هغې نه پس انشاءالله العزیز کېبنو مبادیاتو مجلس به وکړو، زه به خپل ذمه داران در ولېږم، تعیین د عقیدې به وشي ستا له طرف نه، زموږ له طرف نه هم وشي، شرایط به طی کړو، کېبو نو انشاءالله تا ته موږ د اسمان ستوري د ورځې در ونښوي، زما نوم بیا بدل کړئ انشاءالله، لکه څنګه چې مې درله مشرانو ته درخوري دي. بهرحال هغه 50,000 اخره کې ورته بیا وایم چې چلنج دې ورکړ نو زه تیار یم، 50,000 جمع کړه چې مخکې خبره وکړو انشاءالله العزیز. جزاکم الله خیر.